ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم. او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم طرفنا خلق ته دا اعلان دا د حج اکبر پوری دی چې الله رب العزت بری دا مشرکین او د رسول صلی الله علیه وسلم هم بری دا. فان تبتم فهو خير لكم کتو ستباو بس دا د توسو لپاره بهتر دا. وان تولیتم فعلموا انکم غیر معجز الله او کتو سو روګردانی او اعراض وکې نو په دې خبرې پوه شئ چې الله رب العزت تاسو نشه ستړی کوي. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم او کفرونو ته خوشخبری ورکا د دردناک عذاب. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. سوی د هغه مشرکینو نه چې تاسو هغه سره معاهده وکړه بیا هغه کې هغه نه خود څه کمای کړه دا او نه دي تاسو خلاف بل چا سره امداد کړه دا نو تاسو هغه ولا معاهده خپل مکرره مدت ورسوي. ان الله يحب المتقين بشکل الله تعالی متقین خوخوي. اردو کې ترجمه کوم. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسول. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے کہ حج اکبر کے دن تک بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. اگر تم باز آ گئے اور تم نے توبہ کر لی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ سوائے ان لوگوں کے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے پھر انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اور نہ ہی انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے سو تم ان کا عہد ان کی مدت مقررہ تک پوری کر دو. ان اللہ يحب المتقین بے شک اللہ تعالی متقین کو پسند کرتا ہے. پرون مدا خبره یلی وات سو مکه چې کله فتح شوله نو د کفرونو هغه ټایم کې پوزیشن داسې جوړ شولو چې دغه څلور فریقه څلور ګروهونه جوړ شو. یو قریش هغه څه فتح مکه نه مخکې هغوی صلح حدیبیه چې کومه پیغمبر علیه السلام سره معاهده کړې وه د هغې خلاف ورزي وکړله موته یې کړله معاهده. دویم هغه خلک وو چې هغو ته بنو زمره او بنو مدلج چې هغو سره پیغمبر علیه السلام معاهده کړې وه او دې ټایم کې د هغوی اته میاشتې پوتې وي هغه ټایم کې چې دا سورات را نازل شولو. او دریم فریق هغه وو چې هغه سره پیغمبر علیه السلام مدت خنو مقرر خدای ته ویلی وو چې یو بل ته سره څه نه یې یعنی معاهده وا خو بلا تعیین مدت وا. او څلورم هغه خلک وو چې هغه سره معاهده نه وشي. د اخیری دوه فریق چې کوم وو چې د چا سره بلا تعیین مدت معاهده شي وا او هغه سره معاهده سره شي نه دی هغه ذکر مو پرون ویل. اوس پوت شولو هغه قریش سره کوم معاهده خلاف ورزي کړی و دی هغه ذکر کوم دا دغ آیات کې دا الله رب العزت اوس دغه ته فرمایي چې واذان من الله ورسوله داسې چال وشو چې کله دغه سورات رنازل شولو نو دا سورات کوم دا کنه اتمی هجری کې مکافته شوی دا او په انمی هجری کې دا سورات رنازل شوی دا. نو دا سورات کله رنازل شولو دینه مخکې دا پوزیشن و چې مکه کله فتح شوله نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم مسلمانون وغه خو اسی کفرونو ته پیغمبر علیه السلام بخشش وکړلو وی بخکلو مفي وتا وکړلا نو هغه به داسې چال کولو چې بقاعده به حاجا کولو طواف بیا کولو وو کفرون. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو ټیمه پرې وتا سنیل هغه نه بعد کله دا صورتونه رنازل شولو نو دینه مخکې د حاج موسم راغلو سن 9 هجری کې نو چونکه د کفرونو به کله طواف کولو نو دغه بلغار طواف کول او په مینا او پاغه کې بیا کوم دا کنه خپل مختلف قسم خرافات په عرفات کې دغه حاج موسم کې دا کولو. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته اخوان نویر کولو چې دې پوزیشن کې حاج ته لور شو. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اراده دا وکړه چې اول صفائی وکړو دغه خلک د ګن من لري شي بیا به ان شاء الله څو. نو سن 9 هجری کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حاج دی پاره خلک تیار کړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امیر کړو سمنډه ته لور شو حاج دی پاره. خیر څه کله دول ولالو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کی دا سورتونه نازل شول چې سورتونه نازل شول نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته خپل غوخه چې دغه نامه وا اسبا دا یو تویر کړه چې ته منډه چټه چټه نه لور شه او په هغه کې دا اعلان وکړه پیغمبر علیه السلام تقریبا د 30-40 آیتونه د سوراتو هغه
حضرت علي رضی الله عنه ویر کړو چې منډه دغه هغه ځای کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه کرامو ته دغه هغه تلاوت وکړه د آیتونو ور سوا چې د کوم احکامات دي چې هغه ته پاته ولګي او په حج کې دا اعلان وکړه سو نن نه بعد کوم دا کنه د کفرون دا بس مکینه جزیره العرب نه وزي او مطلب دا شاید څه حج او طواف په آینده دغونه کوي فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا دینه بعد به کوم دا کنه هغه مکی کې دغه زو نقص خو ټایم یو تا ویر کړو ا ټایم دې څه وتا ویر کړو چې اوس مو دا ویلو چې دې چې څلور فریقه جوړ شي چې کوم قریش د سی او چې هغه پیغمبر علیه السلام سره معاهده مو تکړه نو پیغمبر علیه السلام دی هغه معاهدی دغه معاهدی ختم کول ابتدا حج نه وکړه 8 هجری کې مکه فتح پیغمبر علیه السلام ته څنګه ویلو 9 هجری ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله لولو ابو حضرت علی رضی الله عنه ورپسې وستولو چې ته ته وایې بس ایتوسو د حج اوریجن نن ایتوسو اوریج سٹارټ شولې لہذا سو کوم فریق معاهده پیغمبر علیه السلام سره مو تکړی و دی هغه متعلق مو پرون ویلو چې فصیحوا فی الارض 4 اشهر توسو څلور میاشتې توسو ته مهلت شولو او یو فریق کوم دا کنه هغه سو نه دا کوم فریق د فصیحوا فی الارض د پرون څه ویلو د څلور میاشتو ولا دا هغه خلک وو چې هغه سره پیغمبر علیه السلام سره سم معاهده نه وکړي یا هغه فریق وو چې بلا تعین مدت سره معاهده کړی نو هغه ته په حج اوریجنا 4 مهینه ټیم ویر کړو چې تاسو دوا فریق به کوم د څلور میاشتو کې نه ځون فارغ کړي او یو فریق ورکی بنو مدلج او بنو زمره دغه ته چونکه انم یاشتي پوتې وینو دغه ته دا اعلان وکړلو چې تاسو ته انم یاشتي څو پرې تاسو ټیم نه وی پورا هغه ټیم دغه پورې کېدل په رمضان کې نو ته فرمایلو چې د رمضان سن 9 هجری پرې تاسو ته اجازه شته چې تاسو د وطن کې پته کېدای شي هغه نه بعد ځون تاسو غام وکړي او دا قریش کوم چې د چو معاهدي خلاف ورزي کړیو پیغمبر علیه السلام سره معاهده مو تکړیو دغه ته پیغمبر علیه السلام مخکې ایتونو کې روان دا هغه ته کوم دا کنه اشهر حرم ویر کړل هغه ته دا ویلو ته تاسو کوم دا ته پر اشهر حرم تاسو ته مخکې دا غیلیو چې په عربو کې دا زړی زمانه د دستور روان او اسلام بیا دا قائم ورسره بیا ورسته دا حکم منسوخ شول ختم شول خو دغه ټیم پر دا وو چې څلور میاشتې دا د حرمت ولا میاشتې بشمارل شي یو ذکر ذل حج محرم ته رجب د درې کوم د لګاتار دي د رجب نه بیا بیل ده نو دا غوته دا ویلو چې تاسو چونکې دا ذل حج میاشت ده نو ذل حج پسې محرم ده باس محرم پر تاسو سره د سی وایي چې دغه 50 دن ټیم ده د حج اوریجن ونی سا د محرم تر اخیری اند پر تاسو سره دا 50 دن ټیم دا 50 دن کې نه تاسو وځه بهر حضرت علی رضی الله عنه کله لوړلو نو په میدان عرفات کې اوته لون وشولو په مزدلفه کې اوته وشولو په مینا کې اوته وشولو په حرم شریف کې اوته وشولو د مکی چلو په چلو خلک وګرځولو او دا اعلانات یو توکلو ایون سو حضور صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه یمن تا واستولو هغه ځکه اوته دا اعلان وکا ته بعد جزیره العرب نه بچ کوم دا کنه دا وزي دا کفرون بو وزي دغه مدت مڅ ته بیان کړو هر فریق ته خپل ټیم ویر کړو وزي چې علما کرام دا فرمایلی دي چې حضور صلی الله علیه وسلم څکلا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څکلا لوړلو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته عرض وکړلو چې جی مو څخه پیغمبر اسلام رسول نه خیر کړی درته وی فرمایلو چې د سیلون وکا نو حضرت علی ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوچ دا شو چې لکه د حضرت علی رضی الله عنه ته د حج مشرانه ویر کړه زی لری کړه او د حضرت علی چې کوم دا کنه دا د حج مشر شولو امیر شولو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه تاسو وکړل چې امیر او مامور ته څنګه نه رغلای امیر بنکر رغلای دی امیر په تور رغلای کا مامور یمو لو دی مو متحد رغلای نو هغه تاسو وکړل چې نه مامور زدي تو ما تحته کې راغلی زامیر نه یم نو مفسرین فرمایي چې دینه دا اشاره پیغمبر علیه السلام ویر کړه چې کني مون بعد به کوم دا کنه هغه امارت او خلافت کوم دا کنه هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چنانچہ حضرت علی رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا شای تسلیم کړلو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت اعلان وشولو نو حضرت علی رضی الله عنه په خوشدلی سره هغه خلافت قبول کړل خو اهل تشیع کوم دا کنه دینه خو مخ وی شو جوړه کړی او په مغه باندې کوم دا روغ یو مذهب بنیاد کې ډولو هغه دا ایشو نه جوړه کړی نه د خلافت کوم دا حق حضرت علی رضی الله عنه او دا کوم دا ظلم او زیاتای شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو وخصلو حالانکه کچيري حضرت علی رضی الله عنه خلیفہ جوړونه وا نو د حج په موقع باندې کوم دا کنه هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ځای حضرت علی رضی الله عنه جوړیدل دویمه خبره ده مفسرین دا فرمایي چې حضرت علی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام وستولو د غیلون دی بارا
او دا اعلان چې کوم دا کنه په ابو بکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر اسلام کوي شو په هغه نه وکړل او خپل خو خیال ته ورکا فرمایي چې دی واجه دا وا چې په عربو کې دا دستور وو چې کله به د معاهدې د کولي یا د معاهدې متولي اعلان کېدل نو چې کوم سردار وای د قبيله مشر وای یا هغه خپل راتلو اعلان به کول یا بیا خپل قریب ترین رشتہ دار رستولو یا بزوای رستولو یا ورور رستولو څه خپل نه ولا یا چې تطلع یا څه نو بیا ورور دا اعلان کول یا بزوی دا اعلان کول نو د مغر رسم تحت کوم دا کنه حضور صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه وصل چې دای تر زوایاو او زنیاو د پیغمبر اسلام قریب ترین او د بطور علامت د ناح کې د لپاره پیغمبر اسلام خپل وخاویر کړی و چې بای دا اعلان کوم دا د پیغمبر اسلام طرف نه بهرال دا کوم دا کنه اعلان وکړل په هغه اعلان کې دا دوی خبري وکړل یو کوم دا کنه دا وکړلو سو آینده به کوم دا کنه لا يطوفن احدكم عريانا ان بعد کوم دا کنه طواف ننګ طواف باندې هیڅ څوک به کوم دا کنه لغار طواف نه کوي ځکه چې عربو دستور داو چې هغه به لغار طواف کول یل چې دا جامع کوم دا پوکي دي د کوم ګناونه یا کوم طوافونه کوم دا ګناه ده نو لہذا هغه بیا لغار طواف کول نو حضور صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه فرمایلو یو اعلان دا وکړلو چې به یو به کوم دا کنه د څو پرې مدت تاسو نه دا پورا څو پرې تاسو دی لې د طوافونه بل لغار دا خو نن نه باندې شول د کی میاشتو ټیمونه نشته او دویم اعلان ودا دا وکړلو چې د کوم مدت ته هغه مدت څخه کله پراشي تاسو به کوم دا کنه مکه خلی کې چې کوم پلڅه نو اوس واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر دی الله او د رسول صلی الله علیه وسلم طرفه د برائت اعلان دا د حج اکبر پورې اوس د حج اکبر چې شری اصلا کې ایمو عوامو کې وا دا غلطه خبره گاډه ده چې دغه هغه کوم دا کنه کوم یوريږي جمعه ورځ یوم عرفه روشي نو یې چې دا حج اکبر دا غلطه ده حج کوم دا کنه ګوره یو عمراوي یو حج د عمرې ته کوم دا کنه حج اصغر نه نشي او د بل حج دا وشه دا حج اکبر دي کې جمعه مو هغه نه ده خو دا چونکه حضور صلی الله علیه وسلم کوم کولی حج کړهو سن 10 هجری کې په اخ کولی جمعه پورې یوم عرفه ځکه هغه پیغمبر اسلام د ټکی نه خلکو کوم دا دار جوړه کړل زیاره د حج اکبر کوم دا اخته یې کوم دی جمعه پورې یوم عرفه روش اوس دا زیاره د یوم الحج الاکبر یعنی تاسو نن د حج اکبر ورېجنا چې تاسو دا مدت شروع شو نن بعد څلور میاشتې ځون پسې غاڼه یا اشهر حرم ځون پسې غاڼه ډبل فریضه نن میاشتې ځون پسې غاڼه نن حج اکبر اوس دا نن ورېځه کومه دي کې د مفسرین مختلف اقوال ځنه فرمایي چې نن ورېځ نه مراد مینا ولا ورېځ ده چې کوم مینا کې حجیون ورېځ تیری ځنه فرمایي چې مینا نه بعد کله عرفات ته د یوم العرفه نه شروع ده او دریام قول ورکې دا غدا څه یوم النحر یعنی د عید ورځ نه دا شروع ده یوم الحج الاکبر چې کوم دا کنه د عید ورځ ده او هغه چې کوم دا کنه علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه د کې دا نقل کړی دي چې حضرت علی رضی الله عنه ایواوري دي چې کله خلیفہ او حضرت علی رضی الله عنه خدای الخلافه چې کوم دا هغه کوفی نه جوړ کړو حضرت علی رضی الله عنه کوفی کې نو کوفی کې یو میدان وو جبانه نبی وتیلو هغه کې عید المسکوالو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حاضر جواب ډیر وو ماشاءالله ډیر صحیح نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا یو سپین خچر منی نوستو د عید المنځ ته روان نو دور منی سپورو یو سړی روغللو حضرت علی رضی الله عنه دغه خچر کوم لګامو دای ونیوالو او حضرت علی رضی الله عنه و فرمایلو یا امیر المؤمنین د یوم الحج الاکبر څخه غلغلی دي قرآن مجید کې د یوم الحج الاکبر کومه ورځ ده نو حضرت علی رضی الله عنه ورته فرمایلو یوم الحج الاکبر نن ورځ ده دغه لګام پرېږ دا بس ونه روان شول یعنی مختصر جواب یو تویر کړو چې کني یوم الحج الاکبر نه مراد کوم دا کنه د عید ورځ ده یوم النحر څه وته نو بهرحال یوم الحج الاکبر کوم دا کنه دا مختلف اقوال دي ورکی نو د سیا کې د لشي دا ټول ورځې دي حج جنا مفسرین فرمایي چې د حج 15 ورځې دي اتم نه شروع کیږي تر بلسم ډیر لسمه پرې نو دا کوم د 15 ورځې دي دا 15 ورځې یوم الحج الاکبر نه مراد دي بهرحال الله رب العزت تنبیه او تویر کړی د صفاین توبتم فهو خیر لكم کچې تاسو توبه وباسه د تاسو لپاره بهتر دی مطلب دا شای چې وطن پرېږ د ورینه بهتر ده د تسلیمون او مسلمان شکر او دبل الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم دي کې هغه خلک اوس پیغمبر اسلام فرمایي چې هغه خلک هغه مشرکین چې هغه تاسو سره معاهده وکړه خو معاهده یې موت نه کړله نه تاسو خلاف شوتا مالی او جانی مدد ورکړو نو هغه فاتم الیهم عادهم الى مدتهم هغه سره خپل معاهده سار ته ورسای او هغه انم میاشتي تاسو ته ویلو چې د انم میاشتي د دغه رمضان کې پوره کړي نو سن 9 هجری رمضان پرې دغه ته مهلت ملو شولو الله د متنی کوم توفیق نصیب وکړي ولا عقبۃ للمتقین وصلی الله علی سیدنا محمد